مریم نواز د الیکشن نه مخکې د پنجاب عوامو سره دا وعده کړې وه چې زه به تاسو ته 200 یونټ فری درکوم. که د یو کور 200 یونټ بل راځي نو هغوی ته به بل فری وي، او که 200 یونټ نه یو کور زیات بجلی استعمالوي نو د هغوی به بیا بل راځي او هغوی به پیمنټ کوي. 200 نه کم یونټ والا خلک په پیمنټ نه کوي، هغوی له بجلی فری میلاویږي. خو بل طرف ته د مریم نواز د مهنګه بجلی په وجه باندې په پنجاب کې یو کس خودکشي کړې ده چې یقینا ډېره افسوسناکه واقعه ده چې په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل په پنجاب کې یو هسپتال د پاکپتن هسپتال چې شل ماشومان د اکسیجن غیر موجودګۍ په وجه مړه شوي دي، چې بیا مریم نواز دغه هسپتال دوره کړې ده چې عوام ورته مکمل حقیقت ښکاره کړی دی. په هغې هم ډیټیل سره خبره کو. چې بل چې کوم صحت کارډ هغه هم په پنجاب کې مریم نواز ختم کړی دی. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې ډیټیل سره شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله د مریم نواز د بجلی چې کومې خبرې وي په هغې باندې خبره کوو، او په ګوجرواله کې یو کس د 10 کالو الګ خودکشي ولې کړې په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو چې یقینا یو ډېره افسوسناکه واقعه ده. مریم نواز به د الیکشن نه مخکې عوامو سره دا وعدې کولې چې زه به تاسو له 200 یونټ د بجلی فری درکوم. چې کله مریم نواز دا وعده کوله نو بیا ورپسې بلاول بټو 300 یونټ یاد کړي چې زه به تاسو له 300 یونټ درکوم د کراچۍ عوامو لیوي. خو بیا چې کله دی په الیکشن کې پاس شي نو بیا عوامو سره کړي وعدې د دی ایری شي، او دا خو امپوسیبل خبره وه چې دی به څنګه 200 یونټ هر کور ته فری ورکول. دا خو لکه د نه منلو خبره ده. ښه په ګوجراواله کې یو کس پسې 3800 روپۍ د بجلی بل راغلی و چې هغه یقینا ډېر غریبانانو په کور کې یو پلار یو زوی او یو مور و تقریبا 2-3 کسانو په کور کې چې یو پکې نیم به استعمالولو 3800 بل چې څه ټیم په هغې باندې راغو نو هغوی هغه بل نشو داخلولی. بل نه داخل کړی چې دا کم د الکتریسټي ډپارټمنټ دا غزي دی هغوی ورپسې راغلی دی او میټر یې تېوړلی دی. چونکې سخته ګرمي ده، د پکې نه بغیر د چا ګزاره کېږي، نو دی د یو پکې دپاره د ګاونډیانو نه تار راوستی دی چې بیا د الکتریسټي ډپارټمنټ ته پته لګېدل دی ورپسې راغلی دي، او هغوی په جرمانه هم لګولې ده. وایي وله ویلې چې دا ته په غلا باندې بجلی استعماله 30,000 روپۍ په جرمانه لګولې ده او دغه کس بوتلې ده جیل ته چې دې کس د 10 کالو زوی وجي. بیا به د 10 کالو دغه زوی له د وابډي ډپارټمنټ وی چې لکه دا پیسې ته زر تر زر جمع کا بلم جمع کا او دا جرمانه هم جمع کا چې پلار دې راخلاص شي، او کچری دا ته نه جمع کینو تام ور سره ګیرو. نو دغه د 10 کالو زوی ګرځیدل د خلکو نه قرض مرز غوسته خو چا پیسې نه وی ورکړي، نو د پریشر په وجه باندې هغه تیزاب سکلی دي چې هغه هم وفات شوی دی. کس هم وفات شوی دی چې بیا د ریسکیو ډپارټمنټ یو فاونډیشن اداره وه چې هغوی دغه کس قرض هم خلاص کړی دی او هغې له جیل نه راویښ کړی. دا ګوره د بجلی د واقعو د لاسه مریم نواز چې عوامو سره کمې وعدې کړې وې، که دغه وعدې پوره کړې وې نو دومره غټ تاوان به نه کېدو. خبل په پاکپتن هسپتال کې 10 ماشومان چې کوم هغوی د اکسیجن غیر موجودګۍ په وجه باندې وفات شوي دي، چې بیا مریم نواز کله دغه هسپتال دوره وکړه نو هلته عوام ورونیو، عوام ورله وویل چې ته خو ګوره د ستا حکومت خو دا دعوې کوي چې موږ په پنجاب کې علاج فری کړی دی، دلته خو موږ له د 10 روپو ګولۍ هم فری نه میلاویږي، او د ستا عوام د ستا حکومت چې کوم MNAs MPs دي هغوی دا دعوې کوي په میډیا باندې چې زموږ په پنجاب کې علاج فری دی. نو دا څنګه تاسو دعوې کوئ؟ موږ له خو دلته فری د 10 روپو یو ګولۍ هم نه میلاویږي. نو مریم نواز سخته بې عزته شوې ده په هسپتال کې، ځکه مریم نواز په پنجاب هسپتالونو کې صحت کارډ منصوبې هم بندي کړي دي چې عوام شدید مسایلو سره ګیر دي. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو، دې حوالې سره تاسو سره یې لرئ، کمنټ لازمي وکړئ.